د مبارک خپل نوم څه دی؟ علي. حالانکه علي سے بیا نیکه مبارک دی. خو یو خبر ارته کوم د ستاسو په علم کې به ان شاء الله زما د خبرو د وجه نه اضافه راځي. دا داسې خبرې به چې تاسو به په ډومبی ځل اورئ. امام حسین مبارک 3 زامنو، د 3 واړو نوم علي و. صرف یو لفظ یې ورسره لګولی و چې د مشر نوم دی علي اکبر، او دی مبارک دویم و. د ده نوم هم دی علي، د ده نوم دی علي اوسط، او د ده یعنې درمیانه، او د ده کشر رور دی دریم، د هغه نوم هم دی علي، خو هغه نوم دی علي اصغر. او علما لیکي چې دا د امام حسین مبارک خپل پلار مبارک علي صاحب سره د مینې او د محبت علامه وه چې د 3 واړو بچو نوم یې خپل په کور کې علي مبارک ایښودی دی. او خلکو به بیا نه پیژانده، نو یو ته به علي اکبر وي. امام زین العابدین خپل نوم علي دی، علي اوسط. او دا کوم چې 2 بچیان دي، علي اکبر او علي اصغر، دا په کربلا کې په 61 هجری کې امام حسین مبارک سره دواړه شهیدان شوي دي، او دای مبارک پاتې شوی. نو د خپل نوم دی علي ابن حسین ابن علي علیهم السلام. یو د امام زین العابدین، زین العابدین یا لقب دی د عبادت کوونکو خائست دی، بالکل د عبادت کوونکو خائست. امام الساجدین، امام سجاد مرتویل کگی د سجده کوونکو خلقو امام. چا چې په دنیا کې سجدی کړي دي رب ته، د دنه زیاتې سجدی پر زمین باندې رستو خلقو کې چا نه دي کړي، دا یاد لري. امام سجاد، امام العابدین، امام زین العابدین، دا یو ټول القابات دي. په 38 هجری کې مبارک پیدا دی. په 38 هجری کې 2 کاله یا د خپل نیکه مبارک د علی شیر خدا مبارک په غیږ کې تربیت اخیسته دی. 10 کاله یا د خپل مشر تر مبارک امام حسن مجتبی رضی الله عنه 10 کاله د هغه په غیږ کې تربیت اخیسته دی. او 11 کاله امام حسین سید الشهدا رضی الله عنه د هغه په غیږ کې تربیت اخیسته دی. نو د علی شیر خدا تربیت یافته دی. د امام حسن چې دا اسخر مبارک هم دی، دا یاد لري، تر مبارک هم دی او اسخر مبارک هم دی. د مبارک خپل لور مولا ور کړی دا 10 کاله د هغه په تربیت کې پاتې دی، 11 کاله د خپل پلار په تربیت کې پاتې دی. 38 هجری کې مبارک پیدا شو او 95 هجری دا خبر ار سره یاد ساتي. نو ځکه ورته نن څوک علي ابن حسین ابن علي څوک وای، څوک امام زین العابدین وای، څوک امام سجاد وای، څوک امام العابدین والمتقین وای. دا ټول د مبارک القابات دي د زندګۍ د وجنه چې دی دومره عابد زاهد متقی پرهیزګارو چې د هغې زمانې خلق په دې باندې مجبور شو چې دې ته امام زین العابدین وي، دې ته امام العابدین وي، دې ته امام السجادین او امام المتقین وي. دا د کردار د وجنه، دا د زندګۍ د وجنه، دا د عباداتو د وجنه، دا د اطاعاتو د وجنه، دا هغه ټول زندگی چې کومه د مبارک رب لور کړې وه، دا د هغې د وجنه دغه لوی لوی القابات ورته میلاو شو. او بیا په 95 هجری کې په 58 سال عمر کې د مبارک دنیا نه پرده وکړه او د مبارک چې وفات شو 58 کال عمر کې. او دا زندگی دا 58 کال زندگی د په 58 کال کې نه ختمږي چې انسان په هغه باندې په هر جمعه روزانه په هغه باندې تذکرہ کا خو مختصرا د مبارک لک په سخاوت باندې، لک په عبادت باندې، لک په حسن و جمال باندې، لک په استغفار باندې، لک په یتیمانو مساکین
مساکین و فقراو باندې خرچ کونکا انسان چې نن انسان ته پته ولګي چې د دوی کورنۍ سخاوت څومره دی، د دوی فقاهت څومره دی، د دوی شجاعت څومره دی، د دوی عبادات او ریاضات څومره دي، د دوی خدای پاک جل جلاله سره خلوت څنګه و، د دوی چې کوم معاونت او مدد فقراو سره هغه څنګه و، چې لږ خو د دغه کورنۍ زما او پتا باندې ډېر احسانات دي چې کم از کم هغې پته خو ما او تا ته ولګي چې دا کوم خلک دي.